बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा दोस्त मोहम्मद जी से तो स्टेज मानी मौजूद द कौमी वतन पार्टी द PK56 सबका चेयरमैन जावेद हुसैन खान, सबका तहसील नाजिम याया जान खान, तो स्टेज माने मौजूद द PK56 द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबरान साहबान, द विलेज काउंसिल नाजिमीन साहबान, दलता के रागले द कौमी वतन पार्टी द गंडेरी यूनियन काउंसिल द तंजीम अहदेदारान, द विलेज काउंसिल अहदेदारान, द कुशबारम डेरी यूनियन काउंसिल द रागले द पार्टी मशरान और ब्या खसूसन द नए कानूने और द गंडेरी विलेज काउंसिल मरगर और मशरान और इज्जतमंदो अस्सलाम वालेकुम। ज़तूर केवल खो दखपर रखा और द कौमी वतन पार्टी द टोल कारकुनानो द लखा डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब, राहत गुल जी साहब, कयूम जी साहब, अयूब खान जी साहब और दागुई सरा चिकम गन शमेर इज्जतमंद मशरान नन मुंसर पर कौमी वतन पार्टी की शामिल शू अगुई ता अरकलेम वेमा और दा यकीनदानी वाला कौमा चित्ता सो यो सही फैसला करे दा इंशाल्लाह योजेबा दे इलाके और दे पुख्तून काम द तरके द सोकाले रे परा योजेबा जितु जे बकौबा इंशाल्लाह दा काम द तरके पला रवाना। इज्जतमंदो दिन मख के चीज़ों द खपल इलाके पर हालात बाने और सियासी हालात बाने खबरें कमा यो खो दे 13 अख्तर रजू के चिकम पर स्वीडन के द कुरान शरीफ में हुरमती शवेदा दागे मुंगे मजम्मतम को अमुंगे दा गलू चिदा दा हर मुसलमान द जज्बात और एहसासात और दिल आजारी शवेदा और दा मुंगे मुतालिबा को दे हुकूमत ना कि द्वीदी पदे माने सख्त मौकफ इख्तियार की और दुनिया तो दे खई कि पदे माने हर मुसलमान दर्दे दिले दे दी सरा सरा परुन पेखोर के उस्तादानो यो जुलूसो दावी एहतजाजो आगा पुरमन एहतजाज माने लाठीचार्ज शवे दे और आगे उस्तादान चिकन जमुंगा दे कौन में मारान दी हर तरक्की याफ्ता कौम के उस्ताद ता यो डेर खमा काम वर्कड़े कीगी आगा उस्तादानो च सोक जमुंगा द बच्चों मुस्तकबिल जोड़े पागुई माने लाठीचार्ज की गल चले दे दे मुंगा मजम्मत को और मुंगा दा गोल च दे दे तहकीकात की मुशी और चिच्चा दे के दा हरकत कर दे अभी तो दे सजा मिलाई दो पकार। इज्जतमंदो माने मख्ते डॉक्टर साहब हम खबर उकड़ा या यजान रोर हम खबर उकड़े जावेद हुसैन खान हम खबर उकड़े कमुंगू गुरुनो कौमी वतन पार्टी
همیشه نه د پښتون قام د حقوقو لپاره आवाज اوچت کړي او پښتون قام د ترقۍ لپاره اقدامات کړي. زمونږ سوچ د ترقۍ سوچ دی او د دې ګواه زما خیال دی د چترال نه واخله تر د ډي ای خانه پورې د دې صوبې ګوټ ګوټ نه خلک د دې خبرې ګواه دي. شهیدي وطن حیات محمد خان شیرپا ته ډېر کمه موقع میلاو شوې خو په هغې کې د خپل پښتنو وروڼو لپاره داسې طریقې سره اقدامات اوچت کړل، داسې طریقې سره د هغوی خدمت وکړو چې نن د هغوی د شهادت کلونه تیر شو خو خلک یې همغه شانته یاد ساتي. بیا د هغوی نه پسته ملي رهبر همغه سلسله مخکې وچلوله او که موږ وګورو نو په دې صوبې کې 2 ځله ورته اقتدار میلاو شو او ډېر کم موقع لپاره میلاو شو. یو ځل 19 میاشتې یو ځل 24 میاشتې دواړه دغه چې را یو ځای کړي نو 15 کاله نه برابرېږي خو په هغې دوران کې د دې صوبې هر یو ضلع کې د خپل خدمت سره نښه ضرور پرېښې ده او بیا خصوصا تنګي تحصیل ته خو چې راشو ضلع 402 ته که راشو زما خیال دلته کې هر یو یونین کونسل کې نښه شته. ګنډيري یونین کونسل به واخلو چونکې ولاړ په ګنډيري یونین کونسل کې دلته کې بي ایچ یو د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا د لاس جوړ دي، دلته کې سکولونه د هغه د لاس جوړ دي، دلته کې بجلي چې خوره شوې ده د هغه د لاس خوره شوې ده، دلته کې کروڑونه جوړ شوي دي د هغه د وجې نه جوړ شوي دي. د دې ګواه زما خیال دلته کې هر یو کس دی. دا هم یو ډېره عجیبه خبره ده چې اوس دا کم حکومتونه په اقتدار کې راځي نو زمونږ د صوبې بجټ چې دی د ترقیاتي بجټ چې دی هغه تقریبا د 1.5 ارب روپیو پورې رسېدلی دی چې کله مشر سره اقتدار و کله هغه صوبې کې وزیر اعلی و نو هغه وخت کې د ټولې صوبې بجټ به 15 اربو نه زیات نه و. هغه 15 اربو کې دومره کار شوي دی چې زه مناظرې ته تیار یم، زه چیلنج ورکوم دې نورو پارټیو له چې دوی دې دا چا چې 1.5 ارب وخت کې حکومتونه کړي دي هغوی دې راشي خپل کارونه وښیي او موږ به ورته د هغې 2 ډوله کارونه وښیو. انشاءالله دا به هر څوک ترې فیصله به کوي چې یاره زیات کار به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا وخت کې شوی. تیر 2013 حکومت کې لږ ټایم له موږ ته حصه میلاو شوه، یو ځل 3 میاشتې بل ځل تقریبا 1.5 کال. خالي د تنګي تحصیل خبره کومه چې صرف په دغې دوران کې په تنګي تحصیل کې 115 کیلومتره اریګیشن روډ چې دی دا موږ منظور کړی و، دا تقریبا د 1 ارب 20 کروڑ روپیو کار دی. ما ته نن وښیه دا تیر حکومت خو هم د نورو پارټیو تیر شو، په مرکز کې هم حکومت و په صوبې کې هم حکومت و 10 کاله وتلې 10 کاله او دې ښایي چې دوی څه کړي دي او موږ خپل کارکردګي ښیلی شو. نن فرق هم دا دی او دا فرق زما خیال دی اوس خلک په دې خبرې باندې پوه شوي. دا د هر چا د وس کار نه دی چې هغه هلته کې ودرېږي خپل حق هم وګټي، خپل حق قوم له راوړي او مسایل هم حل کړي. کني نو
سلیکټډ ټرم اقتدار میلاو شو، په زور یې راوستلو، په کرسۍ یې کېنولو. او زما خیال دی چې داسې اقتدار یو سیاسي حکومت ته نه میلاو شوی. د ټول ملک هغه دغه اختیار چې دی هغه ده سره و. د هغې باوجود نه د مدینې ریاست جوړ شو، نه 1 کروڑ نوکرۍ چاله ورکړی شوې، نه 50 لکه کورونه جوړ شو، نه نوی پاکستان جوړ شو، نه نوی خیبر پختونخوا جوړه شوه. د هغې حکومت په نتیجه کې که موږ وګورو که ډېر ښه حکومت وي نو په کار خو دا وه چې اوس خلک خوشحاله وي. د هغې حکومت په نتیجه کې 9 کاله حکومت نه پس ته حال دې ته راغلی دی چې صوبایي حکومت چې د میاشت اخر راشي نو بیا دې ته هغوی چې یاره دا تنخوا به د خپل د ملازمینو کم ځای نه پوره کوو به. نو دغې نه تاسو ته اندازه کیدی شي چې څومره ښه حکومت و هغه. عزتمندو په دې شي باندې اوس سوچ کول پکار دی. د ملي لیبر کارکردګي تاسو کتلې ده، د هغه تجربه تاسو ته معلومه ده، د هغه د خلکو سره مینه، د خپل علاقې سره او د خپل نیکان سره مینه تاسو ته معلومه ده. بیا خصوصا د روزګار په حوالې سره د هغه سوچ تاسو ته معلوم دی. دلته کې ناسته زیات تر ځوانان وینم، دې ته وایم چې که تاسو غواړئ چې ستاسو مستقبل روښانه شي نو د هغې واحد لاره همدغه ده چې ډیمه به کامیابه وه چې ملي لیبر جناب آفتاب احمد خان شیرپوله دا ډیمه بله موږ ورکړو چې هغه ته اختیار میلاو شي چې هغه د هغې رڼا چې ده د هغې په ذریعې زموږ دا مسایل ټول حل کړي. نن دلته کې ډاکټر صاحب د بجلۍ د مسایلو خبره وکړه، واقعي د ټول صوبې مسله بلکې ټول ملک مسله ده. د دې حل قومي وطن پارټۍ سره شته. موږ سره داسې یو پروګرام دی چې په هغې کې نه صرف د بجلۍ دا کم کمی چې دی دا به هم زموږ د صوبې پوره شي، نه صرف د وولټیج او کم چې لو وولټیج والا مسلې هغه به پوره شي، او سره اورلوډډ کم فیډرې چې دي هغې حل به هم راوځي، او سره خلکو ته به ارزانه بجلي ملاویږي، ارزانه بجلي به ملاویږي. دا نه چې زموږ د صوبې د اوبو نه په 2 روپۍ یونټ باندې بجلي جوړه شي او واپس بیا په خلکو باندې په 40 روپۍ او 45 روپۍ خرڅو. دا نه، ارزانه بجلي به خلکو ته ملاویږي. او د هغې سره بیا تړل راځي چې کوم ځای کې چې ارزانه بجلي وي، چې کوم ځای کې تیل وي، کوم ځای کې ګیس وي، چې کوم زموږ صوبې کې شته، نو بیا هلته کې معاشي ترقي هم کېږي، هلته کې خلکو ته روزګار هم ملاویږي، هلته کارخانې هم لګي. مونږ که په خپل د دې زراعت سره ریلیټډ چې کومې کارخانې دي هغې باندې توجه ورکړو او بل د خپل معدنیاتو سره ریلیټډ کارخانو باندې توجه ورکړو، زما خیال دی چې 1 کروڑ نوکرۍ خو هغه سړي د پوره ملک لپاره دغه کړو، مونږ به دې 1 کروڑ نوکرۍ دې ښاري خیبر پښتونخوا کې بیا ورکوو. عزتمندو اوس د دې وخت دی چې راروان دا 3 میاشتې چې دي چې دا مونږ دا خلک په دې خبرې باندې پوهېږو چې د دې وخت دا ضرورت دی، د دې خاورې دا ضرورت دی، د دې قام دا ضرورت دی چې مونږ راروان وخت کې ملي لیبر له دا ډیوه بله ورکړو، کم په 2018 کې چې کم زیاتې شوی و د هغې ازاله وکړو، او انشاءالله ما ته ښکاري دا دلته کې چې نن کومه ګڼه زه وینم، دا ستاسو کومه مینه زه وینم، دا کوم اخلاص زه وینم، دې نه اندازه کېږي چې انشاءالله را روان وخت ستاسو دی او انشاءالله بیا به د پښتنو د ترقۍ بیا شروع کېږي. عزتمندو دا 2 میاشتې به لږ همت وکړو. کم خلک په دې خبرې باندې نه دي پوه، هغه هم په دې خبرې باندې پوه. کم ملګري چې خاموشه ناست دي هغوی پسې به ورځو، راپاڅوم به که د چا لږې ډېرې ګیلې دي او ګیلې خفګانونه به لرې کوو، په دې خبرې به یې پوه چې د دې وخت دا ضرورت دی، زمونږ دا ضرورت دی، د دې خاورې دا ضرورت دی، د دې دلته کې ناست د ټولو خلکو دا ضرورت دی، ما ته مخامخ ولاړ دې ځوانانو دا ضرورت دی،
ما ته دلته کې کورونو کې دا زمونږ خویندې میندې چې دي د هغوی دا ضرورت دی چې دې وخت سره قومي وطن پارټي کامیابه شي. ملي لیبل جناب افطار احمد خان چیرپیر په شکل کې موږ یو داسې مضبوط اواز پارلمان ته ولیږو چې زمونږ د مسایلو صحیح طریقې سره تپوس هم وکړي او زمونږ حق موږ دلته کې راوړي. انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې تاسو لږ همت وکړو. نن چې څنګه تاسو اتفاق کړی دی دغه شانتې اتفاق هم وکړو نو انشاءالله دلته کې به ترقي هم راځي، دلته به روډونه هم راځي، دلته به سکولونه هم راځي، دلته به هسپتالونه هم راځي، دلته به ګیس هم راځي، دغه شانتې دلته به بجلي چې دی هغه هم صحیح طریقې سره خلکو ته میلاویږي، د سکلو صفا اوبه هم خلکو ته میلاویږي او دا سلسله به مخکې روانېږي انشاءالله. زه یو د ډاکټر صاحب او د هغوی د ټولو ملګرو ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې موږ هم دا موقع راکړه چې دلته کې راشي دا یو څو خبرې تاسو سره وکړو. انشاءالله راځو به ستاسو د خدمت لپاره، ستاسو د مسایلو د حل لپاره هر وخت حاضر یو او انشاءالله دا سلسله به مخکې بوځو، دا کار به د ترقۍ په لار روانه وو. مهرباني.